بسم الله الرحمن الرحیم. اقبال یوسفزئی صاحب دوی سوال کړی چې یاره صلات تسبیح طریقه مو ته وښایي. صلات تسبیح دا یو ډېره بهترینه تحفه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام عباس رضی الله تعالی عنه خپل تره هغې ته ورکړې وه او هغې ته یې فرمایلي وو چې یا عباسه که انسان د ګناهونو کې دا مونځ څوک وکړي د چا څومره ګناهونه یې که مخکیني رستنی زاړی څومره ګناهونه یې په دې مانځه سره الله جل جلاله هغه ټول معاف کوي. نو هغه د مانځه طریقه نبي علیه الصلاة والسلام عباس رضی الله ته ښودلې ده. دې کې دوه طریقې دواړه نقل شوي دي، دواړه روایتونه یې دې باره کې، لیکن اسانه طریقه چې کوم ده هغه یې موږ تاسو ته ښایو. نبي او د ټول نه اول صلات تسبیح د هغې نیت وکړي 4 رکعاتو. کله چې صلات تسبیح نیت وکړي نو الله اکبر وایي. کله چې ثنا ووایي د ثنا نه وروسته سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک د هغې نه وروسته 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 15 پیرې ووایي. د هغې نه وروسته چې الحمد وایي، د هغې نه وروسته سورت وایي او د هغې نه وروسته 10 مرتبه 10 پیرې چې بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به کته شي دی چې کله رکوع ته لاړ رکوع کې 3 پیرې تسبیحات چې وایي د هغې نه وروسته 10 پیرې به بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایي. د هغې نه وروسته چې پاسي کوم قومي ته نو په هغې کې به هم د ربنا ولک الحمد د هغې نه وروسته به 10 پیرې وایي. د هغې نه وروسته چې کته لاړ شي اولنۍ سجدې ته تسبیحاتو نه وروسته بیا 10 پیرې د واپس چې قومي جلسې ته راشي نو په جلسه کې به هم 10 پیرې وایي. بیا چې دویمې سجدې ته لاړ شي بیا به هم 10 پیرې وایي. دا ټول چې دی هغه دا 15 د هغې نه تعداد جوړېږي. نو دا 15 چې 4 رکعتونو کې وکړلی شي دا ټول تعداد هغه 300 جوړېږي. نو په دې کې مونږ تاسو اکثر خطا کیږو چې د په اول چې کوم رکعت دی په اول رکعت کې مونږ دغه د سبحانک اللهم نه وروستو 15 پیرې دي. په دویم رکعت کې سبحانک اللهم نشتی نو بس چې کله هم پاسې بس مخکې نو 15 پیرې به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایي. د هغې نه بس الحمد بیا صورت او دغه شانې الی اخره دا ټول 300 تعداد جوړېږي. والسلام.